رسول الله مبارک په هغه خیمه کې په یو چیلې باندې نظر ولګېده وی دا چیلې وی او دا وی داسې چیلې ده چې نورو ګډو چیلو سره په رمه کې نشي تللی نورې رمې لاړې شي ورنه او دا پاتې شي کمزورې ده رسول الله مبارک ورته وی چې تاسو اجازت راکوئ چې زه ولوشم هغوی او بالکل ویله شه مور او پلان به په تا باندې قرباني په دې کې پی چېرته دی خو ویل وشه نو رسول الله مبارک چې چیلې رابار کړله چې رسول الله مبارک وله په دې غلام باندې لاس کېښوسته او بسم الله الرحمن الرحیم اوې نو لږ ساعت کې هغه غلام زړه شوله چې غلام زړه شوه یو غټ لوښی چې هغه د 19 کسانو دپاره کافي کېده هغه په هغې ورنه ډک اول ور په ام معبد چې کومه زنانه وه په هغې باندې اوس کوله بیا چې دوی سره کم ملګري دي بیا دوی اوس کړل ماړه شولو باندې ټول زبردست بیا یې د هغې نه بعد بیا یې ورته هغه لوښی ډک او هغه ام معبد ته یې ورکړه دې ته وایي مېلمه هغه یې ورته ورکړه جی چې کله هغه ابو معبد هغه د کوم د ام معبد خاوند و کله هغه کړه چې نه یې بوتلې وې سره الله چې واپس راغی نو دا پی وکتل وی دا پی چېرته نو هغه ورته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل او صورت ورته بیان کړ چې کوم ولا الله جل جلاله جلالت او شرافت ورکړو هغه ورته بیان کړ چې داسې سړیو او راغی او په دې باندې لاس کې خوسته او ادا شکل او صورت یو شی بیان کړ چې دا واورېده نو هغه پوه شو چې هغه د قریشو چې کوم سړی دی دا واقع دا همغه سړی دی چې هغوی له ځان نه ایستې کېدی چې په دې لاره باندې تلي وی د سره خو میلاوېدل پکار دي خیر بیا دې لاړ مدینې منورې ته ام معبد خو په هغه ساعت مسلمانه شوله او بیا د خاوند لاړ مدینې منورې ته هلته مسلمان شو په دقسې انداز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله روانه ده په لاره کې خو تاسو ته ما وویل چې انعام ورپسې ایستلی شوی دی کو چا مړ که او یا یې موږ له راوسته نو سل اوښان انعام به موږ هغوی له ورکوو نو په لاره کې وایي سراقه ابن مالک ابن جعشم هغه وایي چې زه په مجلس کې ناست وم او زمونږ د مجلس یو کس وی چې داسې د دریاب په غاړه باندې 3 کسان ولاړل وی زه پوه شوم زما یقین مې راغی چې دا همدغه د رسول الله مبارک قافله ده خو د لالچ په خپله راویده جي وی د لالچ په اختیار باندې وی ما وی چې هسې نه چې بل څوک رانه ورشي او ګیرې کړي نه نو هغه خان به زمانه خطا کړي وی ما وی چې نه مړه هغه څه کوي دلته لیوني شوي دماغ هم خراب دي بس خیر هغوی مې افرې تفرې کړل ما وی نشته وی کور ته غلی شان لاړم د مجلس نه او وینځې ته مې وی چې دا اس واله او د هغه ډېرې شاته یې ودروه نیزه مې ځان سره واخیسته او د کور په شا طرف باندې ووتم وی لاړم پټ په اسان مې پټ که او په اس باندې سور شوم او د رسول الله مبارک پسې ښه تیز روان شوم وی ځان مې ورپسې ورسو د دریاب په غاړه باندې مې رسول الله مبارک څنګه مې ولیده نو په بعض روایاتو کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک ته وی چې اوس ویږي شو رسول الله مبارک ورته امقه جواب وکړ چې ابوبکر لا تحزن مغم جن کېږه ان الله معنا بېشکه الله پاک موږ سره دی هغه ته خیرې وکړلې چې خیرې ورته وکړل نو د اس د مخکینۍ خپې خښې شولې په بعض روایاتو کې راځي چې د بیا غشي راویستل د دوی سره به د پال دپاره غشي و هغه یې راویستل نو په هغې کې ورته وویل چې لا مزه مخکې خیر وی ما لا لږ زیات وي دا مې غشي ورسنبال کړل هغه اس خو بیا ازاد چې زه ورنه کوشم بیا وروختم بیا مخکې لاړم خیر چې کله د رسول الله مبارک خواته ورسېدل رسول الله مبارک ورته خیرې کړی وی نو د اس تر کونډو پورې ښخ شوی دی په بعض روایاتو کې تر سینې پورې ښخ شوی دی نو د رسول الله مبارک نه معافي وغوښتله چې رسول الله مبارک ما ته معافي وکړه او همدارنګې زه چې کومه اراده باندې راغلی یم زه د هغې نه واوړېدم وی دا دعا یې راته وکړله معافي یې راته وکړله اس مې ازاد شو وی ما سره چې کوم هغه توښه وه ما ورته هغه پیش کړله وی رسول الله مبارک نه وانخښته خو دومره راته وویل چې وی څوک راځي نو وی چاته موږ ونښې وی ما بلکل نه چاته نښې وی ما لپاره یو اماننامه هم لیکل پکار دي چې زما اماننامه د دپاره د توثیق او دپاره د خبرې مضبوطوالي نو هغه عامر ابن فهیره وی ما ته زموږ هغه د رسول الله مبارک په حکم باندې اماننامه ولیکله وی ما له یې راکړله